أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. سورة لقمان 32 نمبر آیات. په دې 32 نمبر کې رټل او زدر ذکر کیږي د خلکو د فارغ چې کوم مشرکان دي چې په سخت بټیم کې الله ور یادېږي چې کله سخت ختم شي نو بیا د دین دشمنان او باغیان شي او د وخت سره بدلیږي را بدلیږي مسلمي غونه کې حالت اختیار کړي دا خلکو د فارغ زبردست رټل او زجر دی. الله تعالی و اذا غشيهم موج هر کله چې پټ کې دوی لره یو چپا دیو په سمندر کې روانې سفر شروع کړی یا بدی مونږ چپا راشي او چپې پټ کې کز زول علی دغه چپا په شان د وریز یو غټه چپای تبه د وریز یو لوی حصہ ده تور تیار جوړ شي نو د مرګ خطرې سره مخامخ شي سمندر کې دعوا الله نو دیرا بلی الله تعالی خالص د الله تعالی دعاګانې غواړي چې تمه بچ مخلصین له الدين چې خالص کړی د الله تعالی د فار دین یعنی دعا صرف د الله تعالی نه غواړي بل پکې هیڅ کم نه یادای دغه سخت پټیم کې فلما نجاهم هر کله چې من خلاص کو الله تعالی وی دوی لره ال البر وچته سمندر دراوخه چې د چپو خطرې ختم شي فمنهم مقتصد بعض بدوی کې درمیانه خلک مقتصد درمیانه خلک هغه خلک چې کوم مؤمنان موحدین درمیانه نبی ته ویل کېږي چې الله تعالی د ذات نه منکرم نه پشان د هریانو باندې افراط نه کړي او دغه شان د کې د الله تعالی رضا سره مخلوق شریک کړي هم نه زیاتواله هم نه کړي کم هم نه کړي د ته مقتصد وي او دا صرف موحد کې دي چې مسلمان کې دي نو الله تعالی وي دومره خلک بکشتو بیړو کې بچ کو خو دې کې بعضی خلک د سي چې هغه درمیانه خلک افراط او تفریط کمی او زیاتې دوړو نه محفوظي نه د الله تعالی رضا نه منکرېږي نه د الله تعالی سره مخلوق شریک دي ځکه خلک کامل لګي ټول نه یا پکار دا و چې ټول وي ځکه چې په سخت ټیم کې خو الله ټول یاداو وما يجحد بآياتنا او انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه الا كل خطار كفور بغیر د دوکباز او ناشکر نه خطار هغه کس ته ویل کېږي چې دوکباز خلک او دوکبازي د هغه چا عادت ته چې کم کس کې صبر نه وعده به کړی و خبره باندې به ولاړ خو چې کله لالچ مخ تراشي نو دا به صبر د سپوخ په غالبي نو بس اس دغه دوکا شروع کی چیرې بس هر څه موحدت شو واره خبره شو بځې پرې د وځي کې لالچ خبرې دي دوکا اختیار ک نو خطر به صبر کستویل کېږي د مقابله د صبر کې د مخې مؤمنانو په صفاتونو کې صبر ذکر شوی د ذکر کې د مقابلانو په صفاتونو کې خطر ذکر کېږي چې به صبر خلک وي کفور ناشکر د دومره لوی احسانات چې الله تعالی نه به سوالونه کول الله تعالی ول قبول کړل اوس د ناشکر د الله په ځمانه د بلچا منی د بلچا اوري نو دا عملی قولی ناشکری شو او نافرمانی شو د دې ځکه نه پورې د الله تعالی د وحدانیت دلایل ذکر شو په تفصیلی انداز باندې او د منکرینو د پاره رټل ذکر شو په تفصیلی انداز باندې مؤمنانو د پاره بشارتونه خوشخبریان ذکر شولې اوس د دې نورسته دعوت عامه ټول انسانانو چې د دې ټول د دې دومره بحثونو نه بعد ټول انسانانو ته دعوت ده چې یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو ویریږئ د خپل رب نه واخشوا او ویریږئ یوما د هغه ورځې نه لا یزي چې بدله به نشي ورکولی والد پلار عن ولده د بچي مبارک چې کله دا بچی ګیر شي او پلار ډېر هم دیندار او نیک سړی نو دا پلار د ازوی خلاصولی نشي څه عوض ورکولی نشي داسې ورځ را روانه ده ولا مولود او نبا بدله ورکول شي زوی هو جدار بدله ورکی هو جاز ولا مولود او نه بچي هو جاز جدار بدله ورکی عن والدي د خپل پلار نشي اندس شي یعنی کپلار مجرم او فساوي او زوی ډیر نیک او د کار سړی همي خدا د پلار د جرمونو او د ګناوونو د پارس کې بار ورکول نه شي هغه خلاصول نه شي ان وعد الله حق یقینا الله تعالی وعده رښتونی ده قیامت به خامخ راځي فلا تغرنکم الحیات الدنیا بدوکا کې دی وانه چې تاسو لپاره ژوند د دنیا
چې کله آخرت یقیني د راتلونکي انداز دنیوي ژوند کې خطا نشي نه مستقل وي همیشه وي نه ختمېدونکي وي او ټول ژوند او ټول اساسي او صلاحیتونه صرف د دنیا نه قربان شي نو په دې خبره کې تاسو خطا نشي ولا یغرنکم او دوکاری نه کې تاسو لرا بالله بارد الله تعالی کې الغرور دوکه بازان خلق اوله د دنیوي ژوند تاسو دوکه نه کې دنیوي مالداري او دنیوي وحدت او سہولیات دا تاسو د آخرت نه غافل نه کې د آخرت نه منکر جوړ نه کې او دویم د الله تعالی مبارک دي دوکه بازان خلق تاسو دوکه نه کې الله تعالی مبارک دوکه بازان څنګه دوکه کولای شي تفسیر اصل کلام وایي چې الله تعالی مبارک دوکه بازان یو دوکه دا کوي چې طالب دوکه درکې چې الله نشته نوذ بالله په شان د هریانو باندې دیمه دوکه دا چې الله تعالی شته خو الله تعالی غفور رحیم دی ګناونه کوي تاسو نشته بس الله تعالی بخون کې مهربان دی او د ګناونه تاسو بنئ د مرجئه او څنګه عقیده نو د الله تعالی بارک دیم قسم دوکه بازان دي چې دوکه خلکو دور کوي دریم قسم هغه خلک دي چې الله تعالی مني خدای الله تعالی د پاره صفات نه مني روافض او خوارج په شان دي دا هم د الله تعالی بارک دوکه بازان دي دوکه صفاتونه خلک پیدا کوي سلورم دا د خلک الله به مني خدای الله تعالی سره به مخلوق هم د خدای په صفاتونو کې شریک کوي شرک وکړي دا هم د الله تعالی بارک دوکه ده او دا شان د کې پنځم نمبر دا چې د الله تعالی ځنی احکام مني او ځنی نه مني او دا خلکو له دوکه ورکړي چې بس د ځنی کاپی دي بس دا ځنی ونه عمل وچ دا کاپی کیږي ټول دین کې داخلي دل دوی ضروری نه ګڼي دا هم د الله تعالی بارک دوکه بازان ان الله يقين الله تعالی عنده فنزل الله تعالی من علم الساعه علم د قیامت یقین الله تعالی سره علم د قیامت پورا حساب او معلومات صرف الله تعالی سره دی بل چا سره دومره نشته د ذکر کې نفي د علم غیب ثابتېږي چې الله تعالی نه بغیر هیڅ بغیر باندې نه پوي په اسبابو کې دنه خو هر سړی پوي دي چې مستر ګماني وي په ګونو باندې واوري پس آلات باندې خبر حاصل کیږي خو اسباب دي ذرایع دي لیکن بغیر د اسبابونو په اوسس باندې خبرېدل او پویدل د صفت د الله تعالی د بل څه په پویږي نو دغه مضمون دی آیت ثابتېږي یقینا الله تعالی سره علم د قیامت ته وينزل الغيث او د الله نازلې باران لره ويعلم د الله په ځنی ما هغه صفل ارحام چې په خېټه د میاندو کې دي نو څوک دا وایي چې خلک وسایل اسباب په ذریعہ باندې خلک معلومات کوي چې دا ماشوم شتاب کې نشته دی والک دی کې جنې د څومره عمر والا دی نو موډان دې موږ ویل چې علم غیب ته ویل کېږي چې بغیر د اسبابونو دي چې اسباب استعمال شي او اسباب والا علم د علم غیب کې ناراضي لکه دې ځکه چې ته چا سره په ټلیفون رابطه وکړي چې پلان کې ته کمزې کې اگر ټلیفون باندې وایي چې خبر کې پلان کې ځکه ولاړ او ته چې پلان کې چې کوم دې پلان کې ځکه ولاړ د علم غیب نشو دا خبري وسره وکړي اسباب وسایل دې استعمال کړل یو خبر دا ده چې دا بغیر د اسبابونو نو علم علم غیب شي دوی مدارج د اسباب او علم هم یقیني نه دا اکثر د سکیږي لیکن دا یقیني نه لکه د اسباب په ذریعہ باندې ابو هوا معلومه کړه اندازه یې ولګول چې باران شته کني شته نو دا غالب د څه د چکیدي شي چې دا تجربه صحیح وکړي خو لازم نه درته صحیح وکړي ډېری په خطا شي دغه شان د کې دا خېټه باره کې باسباو په ذریعہ باندې معلومات ډېری په خطا کیږي هغه یو شان کې رائے ورکړي به خبره بل شان کې ثابت شي د اسباب د علم هم یقیني نه دا شکی دي غالب د سکیږي اکثر نه کیږي اکثر ختم شي وما تدري نفس نو نه پويږي هیڅ یو کس ما دا تکسب غدن چې سبا کوي دې سبا چاته یقیني علم نشه سبا بس کوم اسی اندازتن ځوان شتا شک شتا د سبا مبدانه کار د پلانې کار مې دا اندازه د یقیني نه سبا کې دې چې کغه ژوند دیم نه سبا کې دې چې دا غینه علاوه غټ کاری را پیښ شي دا کم کار اراده چې کړه دې په زمانه پاتې شي نو د سو یقیني نشه معلومه ولې سبب دې سکی ځنی ما شکی تور معنی اٹکلی انداز باندې اندازه لګول شي لیکن یقیني علم دې چا سره نه وما تدري نفس نو نه پويږي هیڅ یو کس به اي ارض انت موچ به کم از مکه بده مري خلکو خیال دی زو بکور کې مرم بدیا درک به پن کې بیا حالات بل شان ثابت کی بل شان کې مرش نو ایسو یقیني ثابت ولې نشي مرګ به کم ذکر راځي چرته مړ کیږي د ټول خبرونه پته ولګیدل چې بس تاسو بتون الله تعالی سره شته الله تعالی به هر څه مړي مخکې خبري او انسان در سره پته نه لګي نو علم غیب صفت د الله تعالی د مخلوق سره د سره نشته ان الله یقینا الله علیم په یاد خبیر خبر دی